ویښته او نوکان کټ کول په دې 10 ورځو د قربانو کې، یعنی دا د هغه ټختره چې 10 ورځې پاتې شي نو په دې کې دا ویښته کټ کول یا نور د بدن چې کم لاندې بدن دی د هغې ویښته کټ کول یا نوکان کټ کول، آیا دا فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، څه حساب کتاب دی دې کې؟ او دا به کم کسان کې چې قرباني کوي ګناه سره په ټول حساب کتاب دی، نو ځان پوه کوي. ښه دې باره کې ډېر سوالات راغلي دي، ډېر خلک سوالات کوي. نو د ټولو نه مخکې دا 10 ورځې چې کله نه وي شي که نه دا میاشت چې کله نه وي شي دا 10 ورځې دا چې کله نه وي شي دغه ډاکټر دا میاشت نو بس جنابو دای 10 ورځو کې ویښته کټ کول، پوه شوې، لاندې د بدن چې کم نور ویښته دي هغه کټ کول، دا نوکان کټ کول، دا جناب نه دی پکار. بیا مستحب خبره ده چې پرېږدي. ښه مستحب ده، ګورې فرض او واجب نه دي. ښه یعنی کو کټ کړه ګناه پکې نشته، خو دې کټ نه کړه بیا پکې ثواب دی. اوس بله خبره، اوس مثال کې در یو کس دی سنت غټ شوي دي، د بدن د نور ویښته غټ شوي دي او هغه و چې نه د 10 ورځې خورالې په دې کې خو به نه کومه، نو جناب تا باندې واجب رالی دغه لاول واړه که ویښته د هغې نه پس دا خو مستحب دی، ښه خبره ده. نو په دې 10 ورځو کې نوکان کټ کول، ویښته کټ کول او داسې نور د بدن ویښته کټ کول دا څه دي؟ دا پرېښودل دا مستحب دی، ښه خبره ده، صحیح ده. اوس کو یو کس کټ کړه، آیا تېر شوي اختر کې یو کس کټ کړه او جګړه یې پرې کړې، والله ما خدا خو د ګناهګار کړم، ګناه پکې نشته، صحیح ده. دا د هغه حاجیانو سره مشابهت دی، کوم حاجیان چې لبیک اللهم لبیک چغې وایي او کاڼې ولي، هغه د احرام دوران کې هغوی نوکونه وغیره نه پرې کوي، نو دا د هغوی سره قسم یو مشابهت دی. نو انشاءالله امید به هم دی چې هغه حاجیانو له الله ثواب ورکوي که نه، نو انشاءالله موږ له به ورسره هم کې خیر الله ثواب راکوي، امید هم شته کې خیر. ښه ځکه چې د هغوی سره موږ مشابهت کوو. نو خبرې ډېرې سره یو په دې 10 ورځو کې نوکان واړه کول او ګیره وغیره دا نور ویښته ګیره وړه کول خو تاسو ته خپته ده، خو بېله خبره ده. خو په 10 ورځو کې دا نور د بدن سنت ویښته لرې کول نو دا بهتره ده چې نه لرې کوي، صحیح ده. اوس کو سنت ویښته غټ شوي نو بیا څه دی، بیا ګوره هغه واجب دي، ختمول پکار دي بیا، صحیح ده که نه؟ هسې نه چې ته وایې دا حساب کتاب دی، نو نه دا نشته، صحیح ده. نو ښه خبره ده چې پرېږدي. ښه او که واړه کړه چا نو ګناه پکې نشته.